اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. د مګرانو دوستانو عزیزانو، هر یو انسان خواهش وي چې دی شب قدر کې مختلف اعمال وکړي. دغه اعمال دغه شپې نه سبیه پورې شب دری، دا قرآن، جشن کبیر، غسل کوونه، زیارتي کوونه، کیدای شي یو هدف انداوي چې انسان قرب الهی حاصل کی، پروردگار ته نږدې شي. موسی علیه السلام ارچی پروردگار نه اندې شپې متعلق څو وخت کوي. روایت د پیغمبر گرامی نه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، پیغمبر گرامی ارشاد فرمایي موسی علیه السلام د پروردگار ته خدایا غواړم تا سره نږدې شم، ما ورته هر المنځه کې یو څه قربتان الی الله. خو دغه د قربتان الی الله هر څو همدغه شپه دی. خدای سره نږدې شو، پروردگار علم د ورته ارشاد فرمایي د ما ګرانه موسی، د ما ګرانه حبیبه، قربا لمن استیقظ لیلة القدر، د ما قربت مقام اخچا دپاره دی. زه اخچا ته نږدې یم، هغه څوک ځان سره نږدې کوم چې هغه ماښام نه سبیه پورې شب قدر کې بیدار پاتې شي. اعمال د نه کوي، بیدار یې ځان کام ونه ګڼي، مقام ته ډېر اوچات دی. دویم شی تپوس کوي موسی علیه السلام، پروردګاره د تا رحمت ما ته شامل حال شي، څه وکم خدایا؟ پروردګار جواب ورکوي رحمتي، د ما رحمت لمن رحم المساکین لیلة القدر، مسکین، غریب، فقیر، یتیم، هغه باندې رحم وکې. لیلة القدر شپې کې پروردگار یې څه د غم رحم وکړه، زه به تا باندې رحم وکړم. دریم شی پروردګاره ما دپاره پل صراط نه پورې کېدنه سخته دی، څه وکم؟ ذالک لمن تصدق بصدقة لیلة القدر، د ما ګرانه حبیبه ای موسی ته خو راغلی ما نه غواړې څو نکات ځان دپاره اپناو کې لاړ شي قوم ته ته بیان کې، خو لیکن هغه انسان چې د شب قدر کې صدقه ورکړي دغه انسان مقام داري پل صراط باندې به اساني سره به پوری کیږي. بس دا د مو په ویر نشي، غریب، فقیر، میلاد خپل پردی مو په ویر نشي د شپې کې. عبادت سره سره صدقې ورکونه هم عبادت دی. پروردګاره غواړم بهشت ته لاړ شم، دغه نعمتونو نه متنعم شم، څه وکم؟ ګرانه حبیبه ذالک لمن سبح تسبیحة فی لیلة القدر، دا مقام زه اخچا ته ویر کوم، بهشت اخچا ته ویر کوم چې د شب قدر شپې باندې تسبیح وکړي. سبحان الله سبحان الله. خدایا کوم نعمت باندې تا شکر ادا کړم، کوم شي تسبیح وکړم، کوم شي کې تا پاک و منزه وګڼم، ته وکن سبحان الله. رب ذوالجلال غواړم د جهنم اور نه ما ته نجات میلو شي، څه وکم؟ موسی علیه السلام ته د پروردګار یی ذالک لمن استغفر فی لیلة القدر، د هغو کسانو ته دغه مقام ویر کوم چې هغو ته به زه بهشت ته بیایم بي جهنم به نه به نجات ویر کوم وایي استغفر الله ربي و اتوب الی. دغه وجه دی جشن کبیر کې ما ته څه خلصنا من النار، یا پروردګاره ته ما ته جهنم نه نجات راکړي. خو کله د استغفار وکړلو، ای موسی ته خپلو امتیانو ته د ما بندګانو ته پیغام ورسوه، استغفار وکړي شب قدر کې، زه به هغو ته دغه مقام ویر کړم. اخیری شی ته د مو ته ټولو مورد نظر دی، د اخیری شی د شپږم شی خدایا غواړم ته مانه راضي وګرځېږي، زه ګناهګار یم. پروردګاره ما خپل څه خپلوي نه دی کړي، حلال و حرام به مې نه وي کتلي، حق و باطل به مې نه وي کتلي، څنګه به ته مانه راضي شي؟ ای موسی دا پیغام ورسوه رضای لمن صلی رکعتین فی لیلة القدر، د ما رضا هغو کسانو ته شامل حال دی کوم شب قدر کې 2 رکعته المنځ وکړي. دوست عزیز، د مخویاندو میاندو یک یو پیغام، هیڅ عمل نشي کوی ماښام نه سبیه پورې صرف بیدار پاتې شه، قرآن ویا، هیڅ نشي کوی اخري امام ته دعا وکړه، هیڅ نشي کوی استغفار وکړه، قرآن ویا، د دې هر څه خپل ځای کې
عظمت شته. رب ذوالجلال دې ټولو مېمو ته شب قدر کې عمل کوونې توفیق عنایت کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.